فرمایي چې ما سوچ کولو چې په دې کائنات کې دننه داسې کم یو څیز دی چې د هغې عظمت، د هغې تقدس، د هغې حرمت د بیت الله نه هم زیات دی. حضرت عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ په روایت کې دی فرمایي وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیت الله طواف کولو او چې کله پیغمبر علیه السلام طواف کولو د دې طواف په دوران کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت الله ته خطاب وکړلو. بیت الله ته وویل ما اکرمک، ما اعظم حرمتک، اے بیت الله څومره دستا بزرګي ده، څومره دستا تقدس دی، څومره دستا لوی شان دی. او پیغمبر علیه السلام دې سره فرمایل اے بیت الله خو یو څیز داسې دی چې د هغې حرمت، د هغې تقدس، د هغې عظمت اے بیت الله دستا نه هم زیات دی. صحابي رسول حضرت عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما سوچ کولو چې په دې کائنات کې دننه داسې کم یو څیز دی چې د هغې عظمت، د هغې تقدس، د هغې حرمت د بیت الله نه هم زیات دی. پیغمبر علیه السلام وفرمیل ها یو څیز داسې دی چې د هغې عظمت، د هغې تقدس، د هغې حرمت د بیت الله نه هم زیات دی. هغه د مسلمان جان، د مسلمان مال، د مسلمان عزت، د مسلمان ابرو دی. یعنی که یو انسان د مسلمان په مال باندې، د مسلمان په جان باندې، د مسلمان په عزت او ابرو باندې حمله آور شولو نو دا د هغه انسان نه زیات بدبخت دی چې کم یو انسان هغه د بیت الله دروانولو کوشش وکړه.